دلبرو او ملک ادم خان د مجید کره راغلي وو او دا چې د مینې کوژده ختمه شوې وه ډېره خوښي یې څرګنده کړه. مجید هم خپله تېروتنه ومنله چې د هغه کس په باب معلومات نه وو راټول کړي چې خپله لور مینه ورته په نامه کړې وه او د پیسو حرص یې سترګې ړندې کړې وې. خواخوا شکریا له خپلې لور شکیبا نه خوښي څرګندوي. دا چې ولې په ډرامه کې اورو. که ټوټې د خلاصه کړې وي چې دسترخوان ټول کړم. نرګس وریندار لګیا د لوښي مینځي. الحمدلله خدای دې ته ډېر ډېر شکر. زه یې خپله ټولوم شکیبا لورې. دا نو زما زړه کله مني چې زه به ولاړ یم او ته به کار کوې. دومره خو کمزورې شوې او بوډۍ شوې نه یم چې یو دسترخوان به نشم ټولولی. خو زه د همدې لپاره راغلم چې دسترخوان ټول کړم او لوښي یوسم. خدای دې تا راته ژوندی لري شکیبا لورې. راشه ټولې که. مورې دا خو دې ونه ویل چې شوروا مې څنګه پخه کړې وه. دا تا پخه کړې وه؟ هو لکه چې خوند یې در نه کړ. دما خو د تا نه دومره تمه نه وه شکیبا. ډېره خوندوره دې پخه کړې وه. ما وې ګنې نرګس وریندار دې پخه کړې ده ښی. نرګس وریندار یې راته یوازې لارښوونې کولې. یو دا شوروا پخول مې نه و زده، دا مې هم زده کړل. تکړه یې لورې. داسې خوندوره دې پخه کړې وه چې هغه د چا خبره نږدې مې ورسره ګوتې خوړلې وې. لکه چې ټوکې راسره کوي مورې. رښتیا وایم. که خوندوره نه وی نو ما کله دومره شوروا او غوښه خوړلی شوه. ته وګوره کاسه مې داسې تشه کړې چې بیخي مینځلو ته ضرورت نشته. دارو دې شه مورې، که هر وخت همداسې خواړه وخورې نو ناروغي دې ژر ښه کېږي. ډاکټران وایي که د توبرکلوز ناروغۍ کې ښه خواړه ونه خوړل شي نو ناروغ ورځ تر بلې کمزوری کېږي. اوس خو مې شکر دی ورځ تر بلې وجود کې شیمه پیدا کېږي. دا ټول د خوړو برکت دی. مخکې خو د یوه مړۍ هم نه کوله ځکه ناروغۍ کمزوري کړې وې. رښتیا شکیبا لورې؟ دا غوښه چا راوړې وه؟ پلار خو دې ما ته څه نه وو ویلي. دا مې ګل خان لالا راوړې، ویلې چې تا ته ترې شوروا پخه کړم. ګل خان ته دې الله پاک په دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي. ډېر پام را باندې کوي. مورې د کور هر یو تن تر خپلې وسې در باندې پام کوي او ټول دعا کوو چې خدای پاک دې ژر روغه کړي. خدای دې تاسو یو غم هم نه راښیي لورې. په دې ورځو کې راسره ټول ستړي یئ. که چېرته دې زړه کېږي چې همدا اوس یې درته راوړم. خیر اوسې شکیبا لورکې، وروسته به یې وڅښم. ښه نو که هر څه دې په کار شو بیا راته غږ راوکړه. که څه مې په کار شو بیا به درته غږ وکړم. خو کاشکې چې تا هم لږه شوروا او غوښه خوړلې وی. موږ ټولو وخوړه مورې. ګل خان لالا ډېره غوښه راوړې وه او تا ته مې ترې دومره وساتله چې وخت یې نوره هم وشي. بسکټ خو ورسره ښه ډېر دي. له خیره سره د جامو مینځلو صابون هم ورسره شته. خو چې دغه المارۍ کې دا کارټن د څه شي ایښی دی؟ خیر خو به وي ناظره. څنګه دی زما دوکان ته سر نویستی دی او شاوخوا هر څه له نظره تېروي او بیا له ځان سره بنګېږي. تا ته دې ویل شي غفاره، وروسته یې درته وایم. اوس مې خپل کار ته لږ پرېږده. زما په دوکان کې د څه شي کار لري؟ تا ته وایم ناظره، ولې دې غوږونه کاڼه کړي دي او زما خبرې نه اورې؟ لرې دلې مخې، ستا دوکان کې مې ډېر ضرور کار دی. د څه شي کار دی دی؟ هسې مې ماغزه مه راخرابوه او څومره زر چې کولی شي خپلې خپې له دې ځایه سپکې که، که نه ښه به درته نه وي. ځه خپل دوکان ته دې لاړ شه. لا چې هم د سره شته دی، ما ویل دا به د سره نه وي. چې د کلیوالو هر څه په کار وي زما دوکان کې شته. ان د مرغۍ پی پکې پیدا کېږي. خو ته دا راته ووایه چې څه شي پسې راغلی
ما ته یې ووایه چې زر یې درته راواخلم. یو شی مې په کار نه دی غفاره، تا ته دې ویل شي زه یو بل شي پسې راغلی یم. ته بېکاره پاتې بېکاره. خو دا مې واوره چې زما دوکان کې د بېکاره کسانو ځای نه دی. که کوم شی دې په کار وي سپینه یې راته ووایه چې دستي یې درته راواخلم. او که هسې خوش راغلی بیا دې په مخه ښه. هسې ځان راباندې مه سپکوه. ما ځان خفه کوه او ما دوکاندار کس مې نه ولیدلی چې ورځ به په پردو دوکانو کې تېروي. تا ته دې ویل شي زه دې پسې راغلی چې ستا د دوکان د سودا لیست برابر کړم. زما د دوکان لیست برابروي؟ لکه چې د سوداګانو لیست جوړوي که څه؟ بیا دې چې جوړ که څه پې کوې؟ نورې څه کې خو لرې دلې مخې ښه به درته دا وي چې په واخلي د ټول دوکان سودا په ما خرڅه کړي. وایم خیرات به یې کومه خیرات، خو په تا یې نه خرڅوم. که یو ګاک هم رانشي او سودا رانه وانخلي بیا یې هم په تا نه خرڅوم. ما خو در باندې غاړه خلاصه کړه. تا ته دې ویل شي بیا به ارمان کې خو وخت به در باندې تېر وي له خیره سره. دا څه پاپلاتو سرې ناظره، په مطلب دې پوه نه شوم. زما د دوکان سودا څه لپاره اخلي؟ که پیسې در سره ډېرې شوي وي بیا خو لاړ شه د ولسوالۍ بازار ته. د سوداګانو کمی خو نشته، خو چې تش پیسې در سره وي. تا ته دې ویل شي له ما سره ډغره وهل د غر سره ډغره ده، په تاوان به تمام شي. و خدای دې خوار مه که. زما څه کار دی چې له تا سره ډغرې وهم؟ زه خپله دوکانداري کوم، ته دې خپله دوکانداري کوه. هر چا ته خدای خپله برخه رسوي. لرې دلې مخې خبره ډېر زر به دې د دې دوکان نه خلاص کړم له خیره سره. څنګه به مې ترې خلاص کړي؟ ته څه شی چې ما به له دوکاندارۍ خلاصوې؟ زه لاړ شه د خپل دوکان غم دې وخوره. هسې نه چې بیا دې په دوکان کې موږکانو ځاله کړي وي او د هلک شی چې در پاتې دي له هغې نه به دې هم پسې خلاص کړي. تا ته دې ویل شي موږکانو کډې مې پخوا ور په سر کړي دي. نور چې زما د دوکان نوم واوري نو زړه یې پړق شوي. دومره حوصله مې نشته ناظره. ښه به درته دا وي چې زما له دوکان نه لاړ شې. ته چې دلته راته درېدلی نو یو ګاک هم زما دوکان خواته نه راځي. لرې دلې مخې ډېر زر به در باندې دوکان ټوله سودا خرابه شي. د خپل دوکان د سودا خیر دې غواړه. زما شکر دی دومره ګاک دی چې د میاشتې تر اخره را سره یو شی هم نه پاتې کېږي. لرې دلې مخکې مې هغه شیان راوړل چې تا سره نه وو. دا ځل به هغه شیان راوړم چې تا سره وي. ښه نو رایې وړه. چا دې مخه نیولې ده؟ وایم لاس دې خلاص او توره دې په لاس. نور نه څه غواړې؟ زړه مې هم در باندې سوځي. خو تا ته دې ویل شي که ستا کار خراب نه کړم نو زما کار چېرته جوړېږي؟ ته لا دومره تکړه نه یې چې زما کار را خراب کړي. زه لاړ شه چې هر څه کولی شې ویې که. خوږو زده کوونکو که سوالونه مو حل کړي وي نو پارچې مو راکړئ. معلم صاحبې لږ وخت صبر وکړئ، دا څو سوالونه پاتې دي چې زه عمل کړم نو پارچه درکوم. سمه ده، هله یې ژر ژر یې حل کړئ چې بیا نوی درس ووایو. سمه ده معلم صاحبې. معلم صاحب دا پارچه در واخله. ټول سوالونه دې حل کړل؟ او معلم صاحب ټولې پوښتنې مې ځواب کړي دي. آفرین، ماشاءالله، ډېره تکړه یې. هلته په کونج کې کښېنه چې دا نورې پارچې هم راټولې کړم. تاسې هم زرغونې غوندې تکړه شئ. هله یې ژر ژر پوښتنې ځواب کړئ او پارچې مو راکړئ چې ناوخته مو کړ. معلم صاحبې له زرغونې نه زه ډېره تکړه یم. نو بیا ولې پارچه نه راکوې؟ زرغونې خو له تا مخکې پوښتنې ځواب کړې. دا خو مهمه نه ده چې پارچه یې زر درکړه، مهمه دا ده چې نمرې به څوک ډېرې اخلي. سمه ده چې معلم صاحب کله پارچې وکتلې نو بیا هلته به معلومه شي. څوک یې؟ راځه. معلم صاحبې اجازه ده؟ وی ستړې مه شې. مینې راته چېرته ورکه یې چې بیخي درس ته نه راځې؟ وبښئ چې ناوخته راغلم. ناوخته نه یې راغلې، نن مو د تېرو درسونو ازموینه وه، ځکه مې ټولې نجونې وختي راغوښتې وې. زه خبره نه وم چې نن ازموینه ده، ځکه مې هېڅ تیاری نه دی نیولی.
هیڅ خبره نه ده. ته لاړه شه هلته زرغونې سره څنګ کې کښېنه، خو راتلونکي امتحان ته خامخا تیاری ونیسه. سمه ده معلم صاحبې، دا دی زما پرچم خلاصه شوه. مینې ستړې مه شې. خیر یاسې محبوبې. مینې په تا خو زموږ ټولو شیریني اوښتې، اوس دا ووایه چې شیریني به کله راوړې؟ د څه شي شیریني یادوې زرغونې؟ مینه خو خدای له غټ غم نه خلاصه کړه معلم صاحب. پلار یې کوم چا ته ورکړې وه خو بېرته یې راوګرځوله. دا خو ډېر ښه کار شوی. زه هم چې خبره شوم نو ډېر مې زړه بد شو. خوشحاله اوسې معلم صاحبې، زه هم ډېره خفه وم. یو شي ته مې هم زړه نه کېده ځکه درس ته نه راتلم. له دې وروسته یوه ورځ هم غیر حاضري ونه کړې. له هر چا زیاته زه خوشحاله شوم ځکه مینه زما د ترور لور او ښه ملګرې ده. زما یوې خبرې ته غوږ شئ. غوږ یو درته معلم صاحب. هیڅکله هم د بل چا په خوښه کوژده او واده ونه کړئ. د اسلام مبارک دین هلک او نجلۍ دواړو ته حق ورکړی چې په خپله خوښه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي. کاش چې میندې او پلرونه د لوڼو د ورکړې په وخت کې له هغوی نه پوښتنه وکړي.